غټ اختر کې د قربانۍ تپوس هم کوو چې په ما کېږي او که نه قرباني ما په تا قرباني کېږي خو چې چاړه زما په لاس کې په تا زه انټرنیشنل قرباني کوم ته ما نه ایله پیله د مسلې تپوس کې توجه یو کس راغی ما ته مفتي صاحب 2 लाख روپۍ قرضدار یم په ما به قرباني کېږي خلکو مشهور کړي چې په قرضونه کېږي ما دا 2 لکه به څوک ختموي وایي زه ختموم که نه چې 2 لکه قرض ختمولی شي 100,000 نور هم قرضدار شي در باندې کېږي هلکه کاروبار په قرضو امپورټ ایکسپورټ خیراتونه ودونه پراپرټي ډیلینګ وګوره بارګینګ ټول په قرضو پاکستان ټول په قرضو کشمیر باندې انډیا حمله وکړه 3 کاله مخکې بیا خبره مشهور وشوه چې وایي امریکا هم انډیا سره یو ځای کېږي په کشمیر حمله کوي او بیا ورپسې په پاکستان حمله کوي نو پېښور کې جلسه کې ما وی میں لکھ کر دیتا ہوں چې امریکا په پاکستان حمله نشي کولی او د هغې ما سره یو ټوس ثبوت دی او هغه ثبوت دا دی چې امریکا په پاکستان حمله ځکه نشي کولی چې موږ پاکستان والا د امریکې قرضدار یو او قرضدار چا وجلی واجي صاحب چې په موږ بمبار وکړي او موږ ټول دلدل مړه شو هغه قرض به څوک ختموي څه راته وایي نه دا قرض ختمول او دا قرضدار یې ښیو دا قرضدار یې ښیو توجه توجه د روژې د مسلې تپوس کې د زکات زه د مولوي صاحب نه تپوس کوم زه په دعوې سره ویم چې د یو سړي د زوی واده زنو یتلمس په اتحیات کې خپل امام ته کښېني امام ته چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې عین در زیړه پورې ټوټل مکمل په اسلام کې د زوی د واده طریقه وښیه په دې 10 کالو کې مولوي صاحب دا تپوس چا کړی په چا پردي مردي ما چوه ما چوه پردي مردي ما چوه یا د چا د لور واده او امام چې امام صاحب د پیغمبر لوریانې څلور دي زینب رقیه ام کلثوم نور نظر لخت جگر گوشه فاطمه الزهرا سیدة النساء بالجنه رضی الله عنهن پیغمبر لوریانې څلور دي آسماني کتابونه څلور دي مقرر فرشتې څلور دي مسلکونه څلور دي مذهبونه څلور دي او داس کې پر څلور دي جنازي منځ کې تکبیرونه څلور دي تبلیغ کې پهله فرصت کې میاشتې څلور دي جنازي منځ کې تکبیرونه تبلیغ کې میاشتې تخبیر کې هم بیان کړو شیخ صاحب د شیرګل شیخ قاسم صاحب تشریف فرما ما وی یاران څلور امامان څلور مسلکونه مذهبونه یو کاکا پکې پورته شو ما ته مفتی صاحب دام پکې وای چې ودونه څلور ما چلو مسنا ثلاث ورباع ودونه څلور وای ودونه څلور دومره کور یې راولې چې ویلم نه بیا به سره ګورو خیر دی وای ودونه ښه په چغه چې اواز لاړ شي ودونه اوس خو مې د کار وکتل ما خو پیژنې تاسو ته وایي چې مفتي صاحب خاص هم دغسې تاسو وایي چې څلور توجه او زه چې د څلورو ودونو خبره شروع کړم قسم بالله د سپین ږیري هم برابره ګوري نور د کار نه خو د زړې ټوپ وایي توجه یا د چا د لور واده امام ته چې امام صاحب زما د لور واده دی ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه وښیه ته پوښتنه کوي زه به هم زور وګورم زر راځئ در ادم خیل کې پروګرام ما ته مفتي صاحب د هلکانو مشوره کړه چې پیسې در باندې ویلم توجه ما ورته وي ویم راشئ او د چا د قسطه توجه دا علمیه په دې ده چې په ډمانو جوړاګانو څوک پیسې نه وي که نه نو چا څه ونه وي خو که په نعتخوان او یا په خطیب چا پیسې ونیو دا یو نیم مولا پکې څه وایي کفرې وکړه هلکه چې په اجراګانو پیسې ولي په هغې د اعتراض ونه کړو خو که په مولا چا پیسې ونوستئ ویم دغه مولا دا ټک د سین نه ښکته میانو له پکار دی توجه په خرافاتو په زوریاتو د دنیا پیسې لګي او یاد وساتئ په مولا خرچاو کې څه مې وویل لږ څوک وایي چې زما کور کې الله موږ له عالمان راکړي حافظان عالمان حافظان غواړئ اوس دا کم کور کې چې عالم نشته د دې وجه هم درته ویم او دا کم کور کې چې عالمان شته دا وجه هم درته ویم توجه په جماعت موږ پیسې لګو اے استاد جی اے حاجی صاحب موږ په مسجد مال خرچ کوو په مسجد باندې مال خرچ کوو
مونږ په مسجد باندې مال د چا د قسطه تکړه شه توجه مونږ په مسجد باندې مال خرج کوو لیکن په امام خرج نه کوو اے جی صاحب علم غواړي کنه غواړي فیملی کې کور کې علمان غواړي فارموله سنو سبزی منډه ته چته لاړ شي په ټماټرو د پیسې خرج کړي نو کور ته به ټماټر راشي الوګانو باندې پیسې ورکړي کور ته به الوګان راشي غوښه والا چې پیسې ورکړي غوښه راشي نه په سبزی منډه والا سبزی پری ورکړي که په پیسو ورکړي نو چې څنګه په ټیپرو باندې پیسې ورکړي خرچه دی وکړه کور ته ټیپر رال په مولا باندې خرچاو که چې الله په کور کې مولا درکړي په عالم خرچاو کا الله په کور کې عالم پیدا کی سبزی فروټ غوښه پاغي پیسې لګو کور ته راځي مولا پری کې غواړو الله زی علم راکې مبتکلذي کې چې په کوم سیس د پیسې لګول الله غیرتی ذات دی هغه سیس الله ورکړي کنه ورکړي بغیر پیسو نه کور د څه شي راځي کړي د نصیر نه تاسو کته جوړه کې خیراتي ورته چا ورک اړي راوت ورپسې بار ملک ورپسې وډا زاو راو دا ساو توجه وعده عبادت ته وعده مولوی صاحب نه د لور واده کې چاته په زوی ته پوس تاسو چې چرته امام ته ناس د زوی د لور د واده مسلې ته پوسم کړی وای وخه په نرم نه دی کړی وای ها اوس ورپسې توجه دا امام چې مخ کې دی صاحب د خان خانی منم د ملک ملکی د نواب نوابی زما په بیان کې اصلاح معاشري دا پاټې ماټې نه ټسوم ټول پاټو ورته سلام کوم ان پی ته سلام کوم مسلم لیگ ته سلام کوم پی تا سلام کوم پی ټی آی تا سلام کوم زکه ټول مسلمانان دي وای سدي وای کنه ګوره خله دې په نه جوړي سدي خدا بر سرمنی خو خراب پارچا کېشته خو خراب ان پی کې خو خراب شته مسلم لیگ کې خو خراب شته پی کې خو خراب شته پی ټی آی کې خو خراب شته امون مولیانو کې خو خراب شته نه خبرې بس پینې هاو مونږ مولیانو کې مشته یو